يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. زمون نننه سبق با پنځشتمه پاری سورۃ شورا آیت نمبر 32 نه شروع کیږي. 22 نمبر آیت سورۃ الشورا. ومن آیاته او د بعض نخو د قدرت د الله نه الجواری اکشتی دی فی البحر په دریاب کې کل اعلام پشان د غرونو ای یشأ کچری غواړي الله یسکن الریح نو اوبدری الله هواګانی فیظللن رواکد علی ظهره نو اوبه ګرځي ولاړې دا کشتۍ پملا د سمندر باندې ان فی ذالک یقینا پدې کې لآیات خامخا نښې دي لکل صبار د هر صبر کوونکي دپاره شکور چې شکور چې شکر کوونکی دی او یوبقهن او یا به هلاک کړي دوی د کشتو لره بما کسبو په سبب د عمل د اهل د دی ویعفو عن کثیر او معافی کوي الله ډیرو ته ویعلم الذین او پیژني هغه کسان یجادلون فی آیاتنا چې هغوی باسونه کوي په رد د آیاتونو زمونږ کې ما لهم من محیص چې نشته د دوی دپاره ځای د خلاصي فما اوتیتم من شیء نو هغه څه چې درکړی شي تاسو ته د څه څیز نه فمتاع الحیات الدنیا نو دا سامان دی د ژوند د دنیا وما عند الله او هغه څه چې د الله سره دی خیر غوره دی و ابقا او همیشه دی للذین آمنو د هغه کسانو دپاره چې ایمان یې راوړی وعلى ربهم یتوکلون او په خپل رب باندې توکل کوي والذین او هغه کسان یجتنبون کبائر الاثم چې ځان ساتي د غټو ګناهونو نه والفواحش او د بحیایۍ نه واذا ما غضبوا او کله چې دوی غصه شي هم یغفرون نو دوی معافي کوي والذین او دا مؤمنان هغه کسان دي استجابوا لربهم چې قبلوي حکمونه د خپل رب واقاموا الصلاة او منځونه قایموي وامرهم او کار د دوی شورا بینهم په مشوره وي په خپل منځ کې ومما رزقناهم او بعضې د هغه رزق نه چې موږ دوی ته ورکړی ينفقون خرچه کوي د الله په لار کې والذین او دا جنت د هغه کسانو دی اذا اصابهم البغي کله چې ورسي دوی ته ظلم هم ینتصرون نو دوی بدل اخلي وجزاء سیئة او بدله د بدی
سیئۃ مثلها بدی د په مثل د دی فمن عفا نو چا چې معافي وکړه و اصلح او اصلاح وکړي د خپل ځان فاجره علی الله نو اجر د ده په الله باندې دی انه یقینا شان دا دی لا يحب الظالمین نه خوښوي الله ظالمان ولمن انتصر او هغه څوک چې بدل واخلي بعد ظلمه پس د ظلم نه په دوی باندې فاولئک نو دغه کسان ما علیهم من سبیل نشته په دوی باندې څه لاره د زیاتی انما السبیلو یقینا لار په هغه کسانو ده یظلمون الناس چې ظلم کوي په خلکو ویبغون فی الارض او که سرکشي کوي په ځمکه کې بغیر الحق په ناحقه سره اولئک دغه کسان لهم عذاب علیم د دوی د پر عذاب درناک دی ولمن صبر او خامخ هغه څوک چې صبر یې وکړه وغفر او معافي وکړه ان ذلک یقینا دا لمن عزم الامور خامخا د کارونو د همت نه دي په دې آیاتونو کې ابتداءً الله تعالی د خپل قدرت نښې ذکر کوي او د الله په قدرتونو کې یوه نښه دام ده چې د اوبو خاصیت دا دی چې دا شی ډوبوي خو دا لوی لوی کشتۍ چې د پوره کلي عمره یوه کشتۍ او دا په دې سمندر باندې د پاسه چلیږي او دا سامانونه چلی په دې کې دومره غټې کشتۍ شته چې زه کله دوبۍ ته تللی وم نو هلته ساحل د سمندر ساحل دی دا ساحل نه په لږه فاصله په ډېرو اوبو کې یو غټه کشتۍ راغلې وه ولاړه وه او د هغې نه 10 لانچونه هره ورځ چلېده چې څو نمبره به یې کول دا یې راته شوله دا کشتۍ چې کوم سامانونه پکې راغلي وو او ویلې چې په 45 ورځې کې دا کشتۍ راتشېږي دومره غټه کشتۍ وه چې د دې پوره کلي نه هغه غټه وه بهرحال دقه شان کشتۍ او داسې کشتۍ پکې شته چې 200 جازه پې د پاسه کینی او د 200 جازو ایرپورټ یې پې د پاسه او دا پې ناست او بس دا کشتۍ روان دی دا د الله قدرت دی ښه نو الله فرمایي ومن آیاته الجواری او بعضې د نښو د قدرت د الله نه کشتۍ دي فی البحر کالاعلام په دریاب کې په شان د غرونو اعلام جمع د علم ده او علم په ډیرو معنو سره راځي خو یو معنی د غر بله نښه ده او بله جنډه ده خو دلته ته مراد هغه غر دی ښه حافظ امادالدین ابن کثیر رحمت الله علیه امام ابن جریر طبری رحمت الله علیه د دې په اثبات کې یو شعر پیش کړی دی یو زنانه د خنسا بنت عمر هغه د خپل رور عمر په هغه باندې مرثیه کوي هغه وفات دی نو دا وایي چې و ان صخرا د رور صخر نوم دی لتأتم الهدات به کأنه علم فی رأسه نارو وایي زما دا صخر چې و نو په دې باندې به خلکو هدایت مونده تا به ویل چې دا د هدایت غر دی چې په سر کې ووري نو په غر په سر کې چې ووري د هېڅ چا نه خطا کېږي هر سړی ورته رسېدی شي نو علم غر ته وایي ای یشاء کا چرې الله وغواړي یسکن الریحه
نو بدری هوا فیزللنا نو بگرزی دا کشتی روا که دا علا ظهری ولاړې په شا د سمندر باندې ان فی ذالکا یقینا پدې کې لآیات خامخا نښې دي لکل صبارن د هر صبر کوونکي شکور او شکر کوونکي کس دپاره او یوبقهن او یا به هلاک کړي د کشتو علو لرا بما کسبو په سبب د عمل د دوی ویعفو عن کثیر او معافی کوي الله ډیرو ته معافیم کوي معاف کوي ویعلم الذین او پیجنی الله ویعلم الذین او پویږي هغه کسان یجادلون فی آیاتنا چې بحثونه کوي پرد د آیاتونو زمون کې ما لهم من محیص چې نشته د دوی د پاره ځای د خلاصۍ کم کسان چې زمونږ په آیاتونو باندې رد کوي نو هغه په دې پوهېږي چې زمونږ دپاره د خلاصي ځای نشته که الله پناه رانه کړ نو بل د پناه ځای نشته فما اوتیتم نو هغه څه چې درکړی شوي دي تاسو ته من شیء د څه څیز نه فمتاع الحیات الدنیا نو دا سامان د ژوند د دنیا دی وما عند الله او هغه څه چې د الله تعالی سره دی خیر غوره دی و ابقا او همیشه پاتې کیدونکي دي للذین آمنو د پاره دغه کسانو چې ایمان راوړی وعلى ربهم یتوکلون او په خپل رب باندې توکل کوي د الله سره چې کومه بدله ده کم انعامات دي کم جنتونه دي د الله کومه رضا ده هغه د مؤمنانو دپاره ډېر ښه دي او ډېر غوره دي او ډېر بهتر دي نو اوس د مؤمنانو صفات ذکر کوي چې دا په خپل رب توکل دی او اعتماد دی نو د هغې مسلسل دا صفات د اخره پورې دا ذکر دي نو که څوک خپل ایمان معلومول غواړي چې زما د ایمان څه حالت دی نو هغه د دا آیاتونه ولولي نو ده ته پته ولګي چې ما په زړه کې څومره ایمان دی والذین او دا مؤمنان هغه کسان دي یجتنبونه چې ځان ساتي کبائر الاثم د غټو ګناهونو نه والفواحش او د بحیاي د کار نه کبائر غټو ګناهونو ته وایي او فواحش بحیاي ته وایي یا مقدماتو د غټو ګناهونو ته وایي واذا ما غضبوا او کله چې دوی غصه شي هم یغفرون نو دوی معافي کوي چې غصه ولا ورشي څوک ورسه زیاتی وکړي نو به د الله د رضا لپاره معاف کوي دا د مؤمنانو صفات دي والذین او دا مؤمنان هغه کسان دي استجابوا لربهم چې قبلوي حکمونه د خپل رب واقاموا الصلاة او منځونه قایموي و امرهم او کار د دوی شورا بینهم په مشوره وي په خپل منځ کې په هر کار کې دیو صلاح او مشوره کوي ومما رزقناهم او بعضې د هغه رزق نه چې موږ ورکړی دوی ته ينفقون خرچه کوي د الله په لار کې والذین او دا جنت د هغه کسانو دی اذا اصابهم البغی کله چې ورسي دوی ته ظلم هم ینتصرون نو دوی بدل اخلي داسې بغیرت هم نه چې بس خلک پې ظلمونه کوي او دوی سر ټیټ کړی نه خپل بدل اخلي معافي بیله خبره ده چې د الله د رضا لپاره به معافي کوي خو چې څوک مسلسل سرکشه دی او بیا هم د سر ښکته کړی او ظلم برداشت کوي نو دا ایمان نه دی بلکې دا بېغیرتي ده نو دا د مؤمن صفت دی چې دی به خپل بدل اخلي او چې نه اخلي نو د ده په ایمان کې کمزوري ده دا چې معافي وکړي د الله د رضا لپاره یو سړی راغی ظلم یې کړی زیاتی کړی خو معافي غواړي او دی د الله د رضا لپاره معاف کړي نو دا د ایمان بله غټه نښه ده چې د الله د رضا لپاره خلک معاف کوي خو دا دی چې ظلم به همیشه مؤمن نه برداشت کوي دا مؤمن دا به د ردي ټوکری نه چې بس هر ظلم به په ده باندې کېږي او دی به برداشت کوي یو شاعر دی قتیل شفائی ورته وایي هغه وایي دنیا میں قتیل ان سا منافق نہیں کوئی
जो जुल्म ته सहता है बगावत नहीं करता. وی قتیله په دنیا کې دغه په شان منافق نشته چې هغه ظلم برداشت کوي خو د ظلم خلاف بغاوت نه کوي. وجزاء سیئه او بدله د بدی سیئه مثلها بدلی ده په مثل د دې. نو هلکه د بدی بدله چې سړي له ورکوي نو دا خو بدي نه ده بلکې دا خو عدل دی دا خو انصاف دی. خو دلته یې ورته دا سیئه مشاکلتن ویلی دا یو لفظ د بل لفظ په ګاونډګرۍ کې راغلی دی نو معنی بدله ده معنی عدل دی انصاف دی خو سیئتون یې ورته ویلی دی. لکه تاسو قرآن کې ویلی دي کنه بار بار یخادعون الله وهو خادعهم دیو الله له دوکه ورکوي او دا لفظ دا دی چې الله دیو له دوکه ورکوي نو الله خو چا له دوکه نه ورکوي نو الله د دوکې بدل ورکوي. دلته دې ته مشاکلتن وایي چې یو لفظ د بل لفظ په ګاونډګرۍ کې راشي نو لفظ خو حق شان راوړی شي خو معنی بدله وي. نو په اول کې زیاتی دی او په دویم کې د زیاتی بدله ده یعنی انصاف. فمن عفا نو چا چې معافي وکړه و اصلح او اصلاح وکړه د خپل عمل فاجره علی الله نو د اجر په الله باندې دی. انه یقینا شان دا دی دغه الله لا يحب الظالمین محبت نه کوي د ظالمانو سره. ولمن انتصر او خامخا هغه څوک چې بدل واخلي بعد ظلمه پس د ظلم نه پاغوی باندې فاولئک نو دغه کسان ما علیهم نشته په دوی باندې من سبیل لارا د زیاتی. چا چې خپل بدل واغسته نو د بدل د پاسه به څوک ظلم نه کوي بس د انصاف ورساو د ټیک وکړه. انما السبیل یقینا لار علی الذین پاغ کسانو دا یظلمون الناس چې ظلم کوي په خلکو باندې ويبغون فی الارض او زیاته کوي په ځمکه کې به سرکشي کوي په ځمکه کې بغیر الحق په ناحق سره. اولئک دغه کسان لهم عذاب علیم د دوی دپاره عذاب درناک دی. په آخره کې بیا د مؤمنانو صفات دي او په دې باندې د دې رکوع خاتمه کیږي. الله فرمایي ولمن صبر او خامخا هغه چا چې صبر وکړه د الله مې تاکیدي دی وغفر او بخنه وکړه ان ذلک یقینا دا لمن عزم الامور خامخا د کارونو د همت نه دی چې سړی د څه ظلم وکړي او زیاتی وکړي او ته معافي وکړي دا ډېر لوی د همت کار دی دا هر څوک نشي کولی. الله تعالی دې ټولو مؤمنانو ته سره زمونږ نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. د باران رحمت دپاره دعا وکړئ. اللهم اسق عبادک وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم غثنا مغيثا مريعا مريئا مثقلا نافعا غير الضار لنا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين.